السلام علیکم. دا کومه د ماشومې واقعه چې شوې ده د دې په حق له دې صحافي څو خبرې کړي ضروري واورئ دا خبرې صحیح دي که غلطې دي په کمنټ کې موږ ته خپله رای ضرور راکړئ. تاسو واورئ چې دا څه وایي. یو ځان شرمې وي او یو قام شرمې وي. په دې پېښور کې یوه زنانه را پیدا شوې ده او ډېره وایرل ده او نام نهاد کوم چې د هیومن رایټس کسان دي هغه ځي او دغه معاملې له داسې رنګ ورکوي چې ته به وایي پاکستان په بله وړې ده خو په خپل ګریوان کې سر نه ښکته کوي. نن تاسو ته مونږ یو سرسري حقایق بیانوو چې اصل کې دا مسله څه ده. دا کومه ښځه چې چغې ویه چې یاره زه تللی وم او زما نه یې لور بوتلې وه او بیا زه لاړم او ما سره دا چل وکړه. اصلي مسله دوستانو دا ده چې دا زنانه چې کومه ده نو دی به ټول عمره پردې جنکۍ دوکه کولې او هغه به په خلکو باندې خرڅولې او په کری باندې به یو کور واغشته په یو ځای کې او چاته به وی چې راځئ زما لور ده هغه دله زه در کومه پیسې به یې واغشتې خو هغه جنۍ به ورسره په سلا وه. کله چې به یې پیسې واغشتې او لا بړه هغه جنۍ به یوه شپه هغه سړي سره وکړه او بیا به راوتښتېده او دوی به هغه پیسې عزمې کړې او هغه کور به یې پرېښوده ځکه چې هغه په رشکۍ کې او په چارسده کې او په مختلفو ځایونو کې دا کورونه اغشتو په سوات کې په تخبه کې د سره یو صدام نومې قسم غالبا مرګرې وه او دا جنۍ چې په اصل کې دا یادوي نو دا د دې خپله لور ده او د دې 14 کاله عمر دی 10 کاله عمر نه دی او دا د اپریل په 14مه نیټه په 2026 میلادي کال کې دا کار شوی دی. دی به ما تاسو ته ووایي چې کله یو مولا دی یو مولا هم د سره په دې کار کې مرګر و د هغه تصویر تاسو کتی شئ هغه مولا ورته ووایي چې دا جنۍ به په چا باندې خرڅه کړو هماغه شان زور کړ بوکو بس په سبا به ترې راوتښتي خبره به ختمه شي. دوی چې ته د نواب شاه خوا کې یو زمیندار دی ډاکونه دی رکچې هغې صحیح کړی دی بوډا سړی دی هغه سره رابطه کړې ده د مولا په ذریعه باندې ځکه چې دوی له به دغه ځای کې په اسلام آباد کې چې کوم 26 نمبر چورنګي ده په دغه ځای کې ردی یو کوارټر دوی به ټول معاملات او ټول پلانینګونه به په دغه ځای کې کولو. دغه ځای کې پلانینګ جوړ کړی دی او دغه زمیندار سره خبره کړې ده او هغه ورته وایي چې یاره په 15 لکه روپۍ دا جنۍ موږ تاله درکوو. دوی تللی دي خبره ورسره په 8 لکه شوې ده خو بیا هغه جنۍ د هغه خوښه شوې ده نو هغه ته په 15 لکه روپۍ اخیستې ده. د دوی خو دا مطلب و چې یاره موږ به دا جنۍ هم لکه نورو جنکو په شان خرڅ کړو په سبا به دا کور ته راشي او موږ به دا کوارټر پرېږدو زو به خبره به ختمه شي. خپل کور خو دوی چاته ښیي نه چې خپل کور یې کوم ځای کې دی. اوس یې خپل کور خو چې کله یې خپلې لور سره دا کار وشو نو بیا د هغې نه پس چې کله دا کار شوی دی نو بیا د خاوند سره صلاح کړې ده چې یاره هغه زمیندار له خو موږ هغه لور ورکړې ده خو هغه اوس موږ ته خپله لور نه راپرېږدي یعنې زموږ خو پلانینګ دا و چې بس په سبا به ترې راوتښتي او موږ به دغه 15 لکه روپۍ ووهو. خاوند یې ورته وایي چې یاره داسې کار دی چې اوس به په دې کې اف آی آر وکړو او دا به ووایو چې یاره زموږ دا لور چا اغوا کړې ده حالانکې دا اغوا شوې نه وه دا د مور او د مولا او د صدام په سلا باندې دوی په خپله تلي وو دغه کار یې کړو او دغه زمیندار له د خپلې لور بوتلې وه. دغه ځای زمیندار سړی دی خو بوډا سړی دی هغه به مې چې زه بس خیر دی ماشومه جنۍ ده وه واده به ورسره وکړم د خلکو وړه کېږي واده ته 15 لکه روپۍ د هغې نه والي دي او بیا د هغې نه پس دوی راغلي دي بیا چې ورته پته لګېدلې ده هغه زمیندار هغه جنۍ په څه طریقه باندې نه ده راتښتېدلې لکه کامیابه نه شو په راتښتېدو کې نو هغه زمیندار سره هغه پاتې شوه. دوی بیا وایي چې اوس په څه لوبه کوو چې دا پیسې موږ وخورو او دا جنۍ خو بیا د خپلې لور وه دا خو پردی لور وم نه چې ورته یې پرېښه نو دی بیا داسې کار کړی دی چې خاوند سره یې صلاح کړې ده خاوند یې په کراچۍ کې دی نو دوی د مۍ په میاشت کې بیا په دغه کې یو اف آی آر کړی دی په کراچۍ کې چې دغه شان زمونږ لور ده او زمونږ لور چې کومه ده هغه چا اغوا کړې ده او چې زه ورپسې لاړم نو ما سره داسې کار وکړو ما سره داسې کار وکړو ما سره داسې کار وکړو د دغه قصو نه خو نه خبر کېدی شي شوي مې ورسره ځکه چې را دوی کوم کار کړی دی. نو دا تاسو سوچ وکړئ چې بیا ځینې کسان مطلب دی چې راځي او ځینې کسان بیا دغه ځای کې په سوشل میډیا باندې غوبل جوړوي او د ځانه مظلوم جوړوي او کله وایي چې ایمل خان ته مې دا خواست او کله وایي چې بلاول بوټو ته مې دا خواست او زمونږ د نام نهاد ټیک ټاکران چې کوم دي او د ځان ته د انساني حقوقو علمبردار هم وایي هغوی بیا د اصلي قصې نه ځان نه خبروي او هغه قصې له دونه رنګ ورکړي چې ټول پښتون قوم پرې وشرموي. اوس دا زنانه چې کومه ده نو دا قام شرمې ده دا ځان شرمې نه ده
او د ځان سره ټول پښتون قوم شرمو تا چې پردې جنکه خلکو له ورکول او خرصول برته او هغه به بیا را تختیدې او د غلس لسو 15 لک روپے به د قاری او د صدام او تا او ستا خاون والي نو پاوی خو د سکار نو او چې بیا ته د خپل لور مسله درا لاتاوي چې راشه خپل لور بم پکې داسې استعمال کوم یو شپې له ورکم او دا غینه پس په دارو تختې او دا 15 لک روپے او مز ازمه کوم معاملې په اپوټه شو معاملې چې په کله اپوټه شو نو بیا دا غینه پس دوی لاړل او په کراچۍ کې اف آی آر وکړ د دینه د پیښور پولیس هم خبر دی د دینه سی سی پی او هم خبر دی د دینه ډېر زیات خبر دی او عبد الله جان صابر یو کس ته هغه په دې باندې ویډیو کوي هغه ډېر پوهه خبريال دی او دا ټول کریډټ پنګ هغه ورکو چې هغه په دې کې تحقیقاتي رپورټینګ کړی دی او تاسو د عبد الله جان صابر د فیسبوک وال چې کوم دی هغه سار له خامخا وګورئ ځکه چې په دې باندې هغه تفصیلی ویډیو کوي او د ټولو تفصيلاتو نه بس سره د ثبوتونو تاسو خبري چې په اصل کې معاملې سره او معاملات جوړه چا کړه او د پاکستان او د پښتون قوم د بدنامه سبب دا مسله څنګه وګرځیده نو دا یو لړ معلوماتو چې تاسو لمنګه درکړه سرسری معلوماتو او په دې باندې با عبد الله جان صابر ما تاسو ته وی چې هغه په فیسبوک باندې مکمله ویډیو کوي او دا غو ویډیو سبا تاسو خامخا وګورئ او هغه کې پوره ثبوتونه هغه په پوره کار کړی په دې باندې هغه یو تحقیقاتي صحافي دی او هغه داسې په هوا کې خبرې نه کوي خو به هر حال سرسری معلومات په دې حق له تاسو له منځ درکړه